د نیوزیلند نه ون ډے سیریز بللو نه پس محمد رضوان یو پریس کانفرنس کړی دی چې په هغه پریس کانفرنس کې محمد رضوان ساده الفاظو کې ویلي دي چې موږ به اوس پی ایس ایل ته ځو. پی ایس ایل د پاکستان یو غټ ټورنامنټ دی او موږ به خپل عوام په پی ایس ایل باندې خوشاله وو. چې په دغه پریس کانفرنس باندې ډېر غټ تنقیدونه د پاکستان عوام کوي. د پاکستان کرکټ فینس چې کوم دي شدید مایوس دي د پاکستان کرکټ ټیم نه. مکمل تفصیلا خبره په دې ټاپک کو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. محمد رضوان پریس کانفرنس کې خو یو ګوره د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم منیجمنت دی یا سلیکشن کمیټۍ دا د هغې مکمل حقیقت ښکاره کړی دی چې زه په نوم کپتان یم خو ټیم سلیکشن زما په خوښه نه کېږي، پلینګ 11 زما په خوښه نه تیارېږي. یو خو دغه بیان چې کوم دی محمد رضوان ته راتلونکي ټایم کې مشکلات هم جوړولی شي ځکه د مونږ کرکټ بورډ چې کوم دی پاکستان کرکټ بورډ هغه یو مافیا ده جي. هغه خلاف چې څوک خبره کوي دا غي خپل اصول دي او هغه اصول لري چې کلاړیان خپل غلامان ساتي. ای کلاړیان چې کوم دي د کرکټ چې کوم د پاکستان کلاړیان دي چې پچا باندې د پاکستان کرکټ روان دي او چې پچا باندې عمدغه منیجمنت پیسې ګټي نو هغه کلاړیان لغوي ډیر سپک نظر کوي. سموده مخ کې فخر زمان هم د غي خلاف فلکو لو کړي و چې فخر زمان سزا لړی تاسو لا پته رځي. نو محمد رضوان چې دا کم بیان ورکړي نو دغه بیان په وجه محمد رضوان ته هم شدید مشکلات جوړې دي شي. راځو مین ټاپک ته جی. محمد رضوان ویلي دي چې اوس په مونږه پی ایس ایل ته ځو. جی پی ایس د پاکستان یو غټ ټورنامنت دی او امید لرم چې زمون قوم به انجوای کی. موږ د عوامو په توقعاتو باندې په انټرنیشنل کرکټ کې پوره نشو خو امید دی چې پی ایس ایل کې موږ د عوامو په توقعات باندې پوره شو او عوام موږ په پی ایس ایل کې خوشاله کوجی. نو دې ځکه د محمد رضوان په دې سټیټمنټ باندې د پاکستان کرکټ فینس چې کوم دي ډېر غټ تنقید کوي چې پی ایس ایل انټرنیشنل کرکټ نه دی. پی ایس ایل چې کوم دی رستاسو یو لیګ دی او مونږه خوشحالي په انټرنیشنل کرکټ کې وړو دا نه چې تاسو مونږ له میچونه بایلای او بیا په پی ایس ایل کې مونږه خوشاله وای. په پی ایس ایل کې بیا مونږ له خوشحالیان راکوي، په پی ایس ایل کې بیا تاسو خو پرفارمنس ورکوي. دا خو پرفارمنس تاسو په انټرنیشنل کرکټ کې ولې نه ورکوي. نو په دې خبره محمد رضوان باندې ډېر غټ تنقیدونه روان دي چې محمد رضوان داسې قسم سټیټمنټ داسې قسم بیان ولې جاری کړي. آیا د پاکستان کرکټ ټیم صرف پی ایس ایل لپاره جوړ دی؟ یو خو زموږ د ټیم سلیکشن چې کیم کیږي هغه هم د پی ایس ایل په بیس باندې کیږي. یو کلاړي په پی ایس ایل کې ښه پرفارمنس وکړي نو هغه بیا ټیم کې پلار شي وروره بیا ټیم ته راشي او ټیم نه بیا که په ټیم کې لسو میچونو کې او 2-3 میچونو کې سکور وکړو نو بس دا غزه په ټیم کې پرماننټ شو. چونکې په پی ایس ایل باندې هیڅ کله هم کلاړي ټیم ته نه دی راوستل پکار، په ډومېسټک پرفارمنس باندې راوستل پکار دي. انډیا پریمیر لیګ څومره غټ لیګ دی پاغي باندې پاغي کې ښه پرفارمنس کولو باندې یو کلاړي د انډیا ټیم له نشتلې. انډیا کې باغه په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس ورکوي، په فرست کلاس میچز کې به ښه پرفارمنس ورکوي نو هغې نه پس په هغه انټرنیشنل د انډیا انټرنیشنل ټیم ته ځي. خو پاکستان کې دلته اصول چینج دي. په پی ایس ایل کې یو کلاړي بایلک یو گیم کې هغه سره سکل نه وي بایلک یو څو میچونه خو کې بس هغه ټیم ته هر سړی وایي چې د ټیم ته راشي او د حق کلاړي دی. چونکې د پی ایس ایل په بیس باندې د پاکستان ټیم نه دی جوړول پکار. خو انفارچونیټلی په پاکستان کې دا جوړیږي. اوس د محمد رضوان د دې بیان حواله سره تاسو سره لري خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.